अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम स्तासु रोर स्तासु कुर्बा अफसर अली। उम्मीद को چې تاسو به روغ جوړ یې په الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیر او هرکلی وایو. ان شاء الله په نوې ویډیو کې به مونږ د بیټرو د چارجرو باره کې انفارمیشن شیر کوو چې د تاسو ته د 50 بیټرۍ لپاره د 100 بیټرۍ لپاره د 200 بیټرۍ لپاره د کم چارجر ضرورت دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګرمۍ موسم شروع کېدو والا دی او د یخنۍ د موسم په مطابق باندې په ګرمۍ کې د بیټرو استعمال سیوا شي او د هغې سره سره د هغې بیا د چارجر هم ضرورت وي. نو نن ویډیو کې مونږ زده کوو چې آیا مونږ له کم یو چارجر د کمې بیټرۍ دپاره استعمالول پکار دي. نو په هغې کې مونږ سره دا چارجر دی او دا چارجر دی، دا 15 ولټ او 14 ولټ چارجر دی. عموما زیات ملګري د رڼا دپاره د موټر سایکل د بیټرۍ استعمال کوي، نو د هغې دپاره تاسو دا دواړه چارجر هم استعمالولی شئ د هغې د چارج کولو دپاره. او د هغې نه علاوه مونږ سره دا یو چارجر دی، دا 12 ولټ او 3 امپیر دی. دا بهترین چارجر دی د موټر سایکل د بیټرۍ د چارج کولو دپاره. دا مونږ سره 10 امپیر چاینا چارجر دی. دا مونږ د 35 بیټرۍ 40 50 تر 80 85 پورې دا چارجر مونږ استعمالولی شو. او د دې نه علاوه دا چاینا چارجر دی او دا پکې مونږ سره بیا عام چارجر دی. دا هم په دغه حساب سره تر 85 بیټرۍ پورې 100 پورې دا چارج کولی شي. دا 10 امپیر دی دامو او دا ساده ډیزاین دی. مطلب دا په دې کې صرف دا مسله وي چې دا په زیاته بجلی باندې کار کوي، مطلب چې بجلی کمه شي نو د دې ټرانسفارمر د سوځېدو خطر سیوا شي. او بل دا کې اټومیټک هم نه وي، اټومیټک پکې لګي خو خپل پکې وي نه. او په دې کې چې کوم دی نو اټومیټک چارجر دی. دا تاسو ته 80 85 بیټرۍ پورې استعمالولی شئ، هغې پورې دا بهترین کار کوي. د دې نه علاوه بیا دا مونږ سره 20 امپیر چارجر دی. دا د 100 بیټرۍ نه تر 120 بیټرۍ پورې کار کوي. هغې دپاره بهترین د چارج کولو لپاره چارج دی. او دا هم مونږ سره 20 امپیر چارج دی. دا هم دغه د 120 130 بیټرۍ پورې کار کوي، ښه بهترین کار کوي. په دې دواړو کې صرف دا فرق دی چې دې کې دې ځای کې که چېرې تاسو سره بیټرۍ نه وي او 12 ولټ پکې وي د سره یا داسې 12 ولټ د چت پکې د ډنډې پکې، نو په دې کې چې تاسو تارونه ولګوئ نو که بیټرۍ تاسو سره نه وي تاسو هغه 12 ولټ پکې د بجلی نه ډایرکټ په دې باندې چلولی شئ. مطلب که دې ته بیټرۍ نه وي نو چې دا سوچ تاسو ورکړئ دې ځای کې تاسو پلس او ماینس تارونه ولګوئ نو دا به ډایرکټ پنکه د بجلی نه چلیږي 12 ولټ پنکه. او په دې کې دغه سیسټم نشته دی، مطلب دا به تاسو له بیټرۍ چارج کوي. یعنی چې تاسو سره بیټرۍ نه وي نو په دې چارجر باندې تاسو د بجلی نه 12 ولټ پکې ډایرکټ نشئ لګوئ. کو روان هم شي خو د دې چارجر د خرابېدو خطره وي پکې، مطلب چارج خرابېدی شي. د هغې نه علاوه دا مونږ سره 60 امپیر چارجر دی، بی پاور چارجر دی. دا تاسو 200 بیټرۍ ته 300 بیټرۍ ته هر قسم بیټرۍ ته تاسو استعمالولی شئ، بهترین کار کوي او ډیر بهترین چارجر دی. په دې کې 100 امپیر هم ملاویږي. دا پکې بی پاور چې کوم دا اوریجنل چارجر دی. او دا تاسو په 24 ولټ کې هم استعمالولی شئ او په 12 ولټ کې، مطلب که تاسو سره 100 2 بیټرۍ 50 2 بیټرۍ نو په یو ټایم باندې دا تاسو له هغه په یو ټایم باندې چارج کولی شي. او په دې باندې تاسو کو بیټرۍ ډیډ وي، مطلب ناست وي مکمل چارجنګ پکې نه نو هم دا تاسو یې ته لګولی شئ او هغه پې تاسو ډکولی شئ. دا ډېر بهترین چارجر دی، 60 امپیر دی، بهترین کرنټ وباسي. او د 300 بیټرۍ پورې دا تاسو ته چارج کولی شي.
نو امید کوو چې تاسو به د بیټرۍ د چارجرو باره کې زده کړي. که ویډیو هم خوښ شوي نو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته دې نه فایده ورسي. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله په امان.